أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه فإذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ننني درس إن شاء الله العزيز सूरत आराफ पारा नंबर 9 रुको नंबर 16 आयात नंबर 133 34 35 36 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اوس دا هم نو هغه د مخکینی واقع سره تعلق ساتي کوم چې حضرت موسی علیه السلام او د فرعون سره و نو دا هم د هغې سره تعلق ساتي. موسی علیه السلام چې کله د هغوی ته دغه واقع پیش کړلې او موسی علیه السلام د هغوی ته ید بیضا او عصا غوندې لویه معجزې دا دواړه پیش کړلې او دوی بیا هم ایمان را نه وړلو. تاریخي روایتونو کې راځي چې 60 کاله موسی علیه السلام د خلکو له بیا دعوت ورکړو. 60 کاله دعوت کې چې نو مختلف مصائب مختلف تکالیف نو هغه تیر شولو. بیا اونشوله نو حضرت موسی علیه السلام الله ته دعا وکړه یا الله د دوی باندې نو هغه یو داسې دوی باندې یو داسې وبا یو عذاب امتحان په تور راولي چې دوی د هغې نه نو هغه څوک واز زما قوم چې نو بني اسرائیل دی واز واخلي دی ته چې نو په هغې کې عبرت میلاو شي. وروستني خلک چې نو د هغې نه نصیحت حاصل کړي او دوی په دې سره ایمان راوړي. نو کله چې موسی علیه السلام دا دعا وکړله نو الله جل جلاله په دوی باندې مختلف سزاګانې راوستې. لکه څنګه چې د دې نه مخکې درس کې تیر شولو نو په هغې کې تیر شو الله رب العزت دې ته درېیمه نښه چې نو هغه دا وښودله چې الله پاک په دوی باندې قحطسالي راوستله. 7 کاله پورې په دوی باندې قحطسالي وه دوی د هغې باندې هم ونه شولو. نو بیا موسی علیه السلام دعا وکړه الله رب العزت په دوی باندې طوفان راوستو. اوس چې کله طوفان راوستو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې نو هغه قول د هغه روایت نه تفصیل سره چې نو هغه دا ټول بیان کړی دی. هغې مفهوم دا دی چې دوی هر ځای چې نو هغه طوفان کې اوبه شولو لاندې چې نو هغه به هم اوبه راتللې. اوس دلته چې نو یو د کې ورسره دا هم دی چې د بره توره تیاره شوله تیز باران به ورېدو لاندې نه چې د دوی کوم پټي وله هغه ټول اوبه شولو کورونو کې چې نو هغې اوبه راووتلې. نو دوی ته ناسته چې نو په هغې کې ګرانه شوله ملاسته چې نو هغه به یې نه شوه کولی او د دوی د عذاب دا به د یو خیالي نه واخله تر بل خیالي پورې بولو او د هر یو دویمې چې نو هغه نښې د اولنۍ او د دویمې نښې په منځ کې به الله پاک دوی له یو میاشت بیا چې نو هغه مهلت هم ورکولو. نو دوی باندې دا وشولو نو دوی به چې کم ځای ته تلل هغه ځای به اوبه ولو دوی به هېڅ نه به سملاستی شول نه به کېراستی شول دقه شان ډنډان چې نو هغه به ورته جوړ ولو. کم چې د بني اسرائیلو ځمکې وې د هغه به ښکلې وچې کړسې پرتې وې د هغوی کورونه چې نو هغه به بلکل وچ ولو. دا ورته الله پاک په طور د معجزې ښول چې دا وګورئ دا د پیغمبر معجزه ده ستاسو نافرماني ده چې تاسو یې نه منئ نو تاسو دپاره د عذاب دی. نو چې کله دغه وشولو دوی تنګ رالل صحابه ته جواب ته چې نو هغه نه خوب کېږي نه ناسته کېږي نه چې نو خوراک څښاک تنظام برابرېږي ځکه ټول کور چې نو هغه اوبه دی که بهر ته ځي چې اوبه دي که پټي ته ځي چې اوبه دي. دوی سره چې کله دا وشو موسی علیه السلام ته د الله نه دعا وکړه چې الله پاک زمونږ نه دا عذاب لري کړي، مونږ به پتا ایمان هم راوړو
او ستا سره به موږ چې نو بني اسرائیل دا به پرېږدو تی چې خپل علاقې ابایي وطن ته بیایي شام ته مثل فلسطین ته نو تی ځان سره هلتې بوځه. موسی علیه السلام چې کله دعا وکړه الله پاک د دوی نه هغه عذاب لرې کړلو اوبه چې نو هغه راښکودلې ځمکې وچې شولې. نو لازمي خبر د دو روح نو الله رب العزت بیا په طور د امتحان د دوی فصل چې نو نور هم سیوا کړلو. د دوی په فصل کې تازګي چې نو هغه نور هم راله. نو دوی بیا د دغې نه عبرت وانغستو بلکې دا یې وی چې موسی علیه السلام دا ستاسو کمال نه بلکې زموږ دپاره خو دغه باران او د اوبه ښه وي وګور زموږ فصلونه نور هم ډېر وشولو او زموږ بوټي ونې چې نو هغه د شته نه هم ډېرې تازه شولې. یو میاشت دوی په راحته کې تېر کړل. بیا موسی علیه السلام دعا وکړه الله رب العزت په دوی باندې چې نو هغه قاتل ملخان چې نو هغه راولېږل والجراد. اوس دغه ملخان داسې ول د هغې کې الله پاک دومره قوت د هغو له ورکو چې د دوی څومره پټي ول هغې په پاکۍ سره وخوړل سوره چې واښه ول هغې په پاکۍ سره وخوړل. بلکې دې پورې چې نو تفاسیرو لیکلي دي چې د دوی په کور کې او چې کم لرګی په دروازه لګېدل او په بره اسچیانو هغه چت کې چې کمې کړای او دا لګېدل وي هغې وله هم وخوړلې. اوه ورځې په دوی باندې چې نو هغه بیا د عذاب او دغه ټول ارسې وله چې نو ختم کړل. صرف د دوی د کفایت شیزونه چې نو هغه پاتې شولو. بیا یې چې نو هغه وی تو دعا وکړه چې الله زموږ نه د عذاب لرې کړي موږ به مسلمانان شو ستا سره به بني اسرائیل چې نو هغه پرېږدو. موسی علیه السلام بیا دعا وکړله. بیا الله رب العزت د دوی نه دغه عذاب اوچت کړلو چې دغه عذاب دی اوچت شولو. نو دوی وی دا چې نو هغه په دې چې العیاذ بالله ته په موږ باندې جادو کې ته څه چې د به زما ته غاړه کېدی وی داسې نشي کېدی موږ چې دی نو هغه تا ته غاړه نږدو دا خو ستا چې دی نو هغه ګوره په جادووالي کې چې نو هغه دا ستا نور هم کمال دی دا چل دی راسره وکړو. بیا الله رب العزت چې نو یو میاشت دوی له مهلت ورکو او زموږ دپاره د اشتغل هم کافي ده دا زموږ چې نو هغه د کاله پورې کېږي. نو چې کله دا زموږ د کاله پورې کېږي نو زموږ دپاره دا غله چې نو هغه هم کافي ده موږ چې نو هغه نور څه ته ضرورت نشته. موسی علیه السلام بیا دعا وکړه الله رب العزت په دوی باندې چې نو هغه دریم او اجتماعي طور باندې شپږم چې نو هغه مصیبت بیا راولېږو والقمل. قمل چې نو هغه څه ته ویلی کېږي د دې دوه تفسیرونه یې کړي دي. یو چې نو هغه دا ویلی کېږي سپږو ته او دویم چې نو هغه قمل وی دا ویلی کېږي سپږو ته کم چې په دانو کې هغه وینه شانتي وشي او فصلونه دانې چې نو هغه غنم وغیره داسې کېږي. تفسیر خازن کې لیکلی دی او مدارکو سره هغوی وایي چې دوی به دوره به دغه سول دغه د سپږۍ دی به دومره د دانې د دوی خوړلې چې یو سړی به مثال په طور کې نو هغه 10 کیلو 2.5 کیلو چې دانې واغستې چې ژرندې ته یې ویسي چې هلتې وړه کوي. نو چې دی به هلتې ژرندې ته رسېدو وړه کول به یې نو دا 9 کیلو به د په لارې د هغو خوړلو دومره تیز دی نو هغې له خدای پاک خوراک هېڅ دی نو هغې پیدا کړو دی کولو. سپږې څنګه وي نو وایي سپږې داسې خطرناک وي چې زدوی چې نو هغه سرونه به ول وچیچل اختی وله وخوړل د سترګو اختی چې دی نو هغه باڼه دای به دې ختم کړلو او سر چې دی نو هغې وله د سر اختی چې دی نو هغې وله ختم کړل او په دې وجود پورې به داسې انخطې او راټوکولو شکولو به یې لکه څنګه چې بچا باندې دانې وخیږي او دا سرې سرې دانې چې دی نو هغه پې پرتې داسې چې نو هغه به یې کولو. او چې کله به یو سړي د یو ځای نه یو سپږه لرې کړله مړه به یې کړه د هغې په ځای به 3-4 چې دی نو په هغه ځای پیدا شوي. دغې سره چې نو هغه د جواب ته په دې کول. بیا یې موسی علیه السلام ته چې نو هغه وویل ته دعا وکړه چې الله رب العزت زموږ نه د عذاب لرې کړي. موسی علیه السلام بیا دعا وکړله دوی نه الله پاک دغه عذاب لرې کولو. دوی بیا د خپلې خبرې نه چې نو هغه وختېدل. میاشت چې تېره شوله بیا چې نو هغه الله پاک په دوی باندې د چندخانو چې نو هغه عذاب راولېږلو. اوس چې هر ځای کې به نو هغه بس چندخان وی دور چندخان بو چې دوی به کېناستل نو د دوی سره به ګیر چاپېر لکه اوس مونږ ناست نو دا ځای به ډک شو د دوی مرۍ پورې چې نو هغه به راورسېدل ده به د ډک نه شو والی. وی که چا به چې نو هغه خوله کولاو که خوله به یې وازه کوی جو ډایرکټ به وله چنده خولې ته ټوپ کولو خبرې به یې نه شوې کولی خوراک څښاک چې نو هغه به یې نه شو کولی که اوبه به یې راواخیستې جو د هغې کې به چندخان چې نو هغه ټوپونه وال شروع کړو که خوراک چې نو هغه لوښی به پتیله به یې کولاو کو جو پای کې بدن د چندخان ولو که په ډډه به ملاس بول نیغ به ملاس و جو دا ګیر چاپېره به د چندخانو سترې وردېدو
چې په ډډه به واختېدل نو دوره چندخان به شول چې د دوی د پاسه بچیانو راغلل واپس به بیا خپل کروټ له نه شو راتلی هغه ځای به د چندخانو نیولو یوه هفته چې نو هغه بیا په دقې باندې چې نو هغه مبتلا شولو اوس دغې کله په هغې چې نو هغه هم وشو بیا یې موسی علیه السلام ته وویل چې زمونږ توبه ده او دې پرې نه بس تو د الله پاک نه دعا وکړه چې الله رب العزت زمونږ نه دا مرض نو هغه دا عذاب اوچت کړي نو چې کله دا عذاب زمونږ نه اوچت شو موږ به بلکل بیا دې پرې نه ایمان راوړو الله دې هغه هم اوچت کو بیا دې موسی علیه السلام ته د ساحر چې نو هغه نسبت وکړل او موږ پته ایمان نه راوړو او هم عذاب چې نو الله پاک په بیا څه نازل کو ودمه وینه هر شی چې دوی به د هغې ته لاس کولو نو وینه کېدل به بعضې حضرات چې نو هغې کړه خو دا شاذ قول دی دا کم چې وروسته موږ وایو دا عام دی بعضې مفسرین دا کړي چې د دوی په وجود کې د وینې ګردش انتهایي تیز شولو اینه شوله یعنی ټول وجود کې د اینې ګردش ډېر شو لکه څنګه چې اوس زموږ خلک وایي اینه چې نو هغه تیز دی دوی بلډ پریشر یې ختلی دی نو د دوی اینې دومره ګردش کولو چې د هر سړی چې دی نو هغه بې بلکل ختلي وه های شوي وله په سر به یې دړو خوب چې دی نو هغه به وله نه ورتلو بېچینه بولو یو چې نو هغې تشریح را کړی او عام مفسرینو چې نو هغې دا تشریح کړې ده چې د دې به کم شي ته لاس کولو هغه به یې نه کېدله تر دې چې نو هغه د قبطیو به یوه ښځه ډېره تږې شوله د فرعون د قوم د قبطیانو نو د هغې به بني اسرائیل ته ووایي چې زموږ سره چې نو هغه موږ له د خپل کور اوبه راکړي د هغو به چې اوبه راغوستې راتلل به د هغوی په لاس کې به اوبه وي چې دله به یې څنګه ورکوله د هغه به دې نه جوړه شوه فرعون چې نو هغه ته شکایت وکړو دقه شانتې دا دوی په موږ د فرعون چې نو هغه نه د بني اسرائیل انتها درجې یېرېدل نو فرعون چې نو هغه ته کړی نو بني اسرائیلو ته فرعون اعلان جاری کړو چې تاسو به بني اسرائیل او دا چې نو قبطیان دوی به د یو لوښي نه وبس کړي یو جسې به مثال په طور کې راواخیستلو د یو جسې ته یو طرف ته به ورته بني اسرائیل چې نو هغه خوله ښودي او د بل طرف ته چې نو هغه قبطي ښودي ځکه چې کله بني اسرائیل اسکي نو دا اوبه او چې قبطیان اسکي نو د هغې نه اینه جوړېږي نو دی چې زه به دا حکم جاري کړم نو په دې چل به دقه شانتي وشي نو وایي کله چې بني اسرائیلو به وبس کلی نو د یو جسې کې الله خو قادر مطلق ذات دی چې په دغې کې به برید ووالی شو دې طرف ته به اوبه روانه شوې دې بل طرف ته به اینه روانه شوله دې پورې چې نو هغه تفاسیرو لیکلي دي وایي چې نو هغه فرعون په خپله هم ډېر زیات چې دی نو مضطرب او تږی شولو نو وې دې لاړو د ونې چې نو هغه یو ډډ د هغې هغه ډډ نه چې نو تاپڼې او چوداک ورو چې زه د دې چې نو هغه نه چوړ کړم د دې د اوبه وڅښم دې کې به یې نه دی هغې چې څنګه په خولې کې ونه له زور یې کو نه چوړوله د هغه یې نه شوله د هغې نه ورته هم یې نه جوړه شوله دوی په دغې کې هم بیا چې نو هغه خراب شو نو بیا یې نو هغه دقه شانتې ده ووایي موږ له چې نو تو د الله پاک نه دعا وکړه چې الله رب العزت د عذاب زموږ نه لرې کړي موږ به پاخه مسلمانان شو هغه دې هم لرې شوله الله وایي فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین دوی بیا د دغې ټولو اووه واړه معجزې نښې ولیدلې او د دغې اووه واړه معجزو او نښو خلاف دوی تکبر وکړل وکانوا قوما مجرمین الله وایي دا قوم چې دی نو هغه مجرم و نافرمانه اوس آیات نمبر 34 کې الله وایي ولما وقع علیهم الرجز نو بیا د دغې نه وروسته په دوی باندې رجز رالو رجز ویلی کېږي عذاب ته اوس دا کم عذاب نو جمهور قول مطابق دا دی چې دا په دوی باندې تعاون بیا الله پاک رایستو نو اتمه معجزه اتمه نښه په دوی باندې تعاون مرض رالو په دغې یو تعاون کې په یو وخت کې او یا زره قبطیان چې دی نو هغه کسان د دوی مړه شولو نو دغه وشولو قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک اے موسی علیه السلام تو چې نو هغه ستا سره چې څنګه وعده کړی شي د الله د طرفه بس تو هغه شانتې زموږ دپاره دعا وکړه لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک نو که تا زموږ نه دا عذاب لرې کو نو موږ به په تا یقین ایمان به راوړو ولنرسلن معک بني اسرائیل او ستا چې کومه مطالبه ده چې ما سره بني اسرائیل پرېږدئ نو موږ به دوی ستا سره پرېږدو او تاسو خپل ابایي کلي ته لاړ شئ فلما کشفنا عنهم الله رب العزت وایي کله چې موږ لرې کو د دوی نه دغه تعاون مرض الى اجل هم بالغوه هغې نیټې پورې چې د کومې پورې د دوی رسېدل یعنې دنیا کې د کومې پورې د دوی ژوند و هغې وخته پورې لرې شوی د دوی اذا هم ینکسون نو دوی دغه وخت کې خپل هغه وعده چې نو هغه ماته کړه بیا دوی د خپلې خبرې نه بیا چې نو هغه وپوه شولو نهم ځل نهمه معجزه دا وه فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم
الله وی بیا مونږ د دوی چې نه انتقام مونږ د دوی نه واغستو چې بس د دومره ډېره پیرې چې نه هغه مونږ تاسو له مهلت درکو په هر ځل باندې تاسو واده چې نه هغه ماتوي نو چې کله واده ماتوي په مخه فاغرقناهم فی الیم الله وی مونږ دوی تبا کړل چې نو هغه په دریاب کې سورۃ یونس کې به ان شاء الله بیا دغه دریاب د تبا کېدو واقع هم راځي دی لاړل بیا چې نو هغه تواقع شونه موسی علیه السلام چې نو دغه مرګري واختیدل هغه اخرانه کس چې نو هغه وختل او د دوه اخرانه کوشو الله رب العزت دریاب ته حکم وکړ ټولې په یو ځای چې نو هغه ویړل نو الله وی فانتقمنا منهم مونږ غرق چې نو هغه انتقام واستو دی نه فاغرقناهم فی الیم او مونږ دې چې نو هغه ډوب کړل په دریاب کې بانهم کذبوا بآیاتنا دوجه الله پاک ذکر کړي دا ولې مونږ دله دوی سزا ورکړه نو الله وی یو دا چې دوی زمونږ آیاتونو چې نو هغه جټلا وهل دروغجن کولی دوره معجزې ول نه هر معجزه به دوی چې نو هغه ټکرا وهل دروغجن کوله وي او دویم وکانو انها غافلین دغه آیاتونه چې نو هغه غافل ول د دوی په دې باندې سره اړو پروا ساتلم نه چې د الله حکم نه د الله د پیغمبر طریقه ده اوس دې څنګه چې نو هغه یو بهترین سوال چې نو هغه ذکر کړی دی سوال چې نو هغه دا دی وای چې نو کله الله پاک ته خدا په علم کې و چې دې نو دوی ته دا ټول معجزې دا ټول نخي وخول شي دوی بیا هم ایمان نه راوړي او د دې انجامي کار چې نو هغه په بحر قلزم باندې تبا کېدل دي نو چې کله الله ته دا معلومه او ما ته خو نو معلومه چې کوم ول دا کول نو الله ته خدا معلومه نو چې الله پاک ته معلومه و نو الله پاک بیا دې ته د دوره معجزې نخي ولې خودلې او د هر معجزې هر نخي په خودلو په منځ کې د دوه عذابونو په منځ کې یوم یاش الله پاک ولا مهلت ورکولو نو بیا ول الله پاک دا ولې ورکولو د مخ سره چې نو هغه ولې نه نیول نو زمونږ اهل سنت والجماعت وی الله رب العزت نو هغه يفعل ما یشاء الله چې څه غواړي حق کوي يحكم ما يريد الله چې څه غواړي هغه حکم چې نو هغه صادر کوي الله چې نو څنګه غواړي هم حق شانتي کوي معتزله چې نو هغه وي په دې کې د الله پاک د طرف نه لوی مصلحت ولو د هغه مصلحت په وجه باندې الله پاک چې نو هغه دوی لته ورکړل او زما خپل ځین کې یو جواب راځي زم الله دې ته دا دوره معجزې د دې وجه نه خودلې چې دې دا ټول معجزې ویني هم او ورست قوم په دې خبره باندې پوه کولو چې ګوره الله څومره مهربانه بادشاہ دی الله پاک څومره مهربانه بادشاہ دی هغه سړی چې داغه د الله والی د خدای توب داوه کوي ځان ته انا ربکم الاعلی وای نو چې کله دې ځان ته انا ربکم الاعلی وای داغه ته هم الله رب العزت دومره جنو هغه مهلت ورکړلو چې دوره معجزې وقوي په دومره گرفتونو سره ونیولو چې د توبې اراده کوله الله پاک به دې عقل لري کولو نو که چېرته صاحب ایمان چې نو هغه د قص او اراده وکړي چې زه توبه وباسم او الله رب العزت مال د اعمال صالحه توفیق راکړي او مال مهلت راکړي نو دله به الله پاک نه ورکوي نو ځکه الله رب العزت دې ته دا دومره معجزې چې نو هغه خودلې او دې پاغي هم ونشول وکانو انها غافلین دې دا غین چې نو ځان غافل کړو نو قصدن جار بوج کړ د الله د احکاماتو نزان چې نو غفلت کې نه دی اچولې دا غي بیا انجام دی چې انسان الله پاک ونه سو کې خلاصول نشي الله دې موږ د خپل پکړ نو ساتي فارسلنا عليهم الطوفان پس راولے گلو مونگ پدی بانی طوفان والجراد ملخان والقمل اوسپنگی والزفاد اچندخی والدم او بنا آیات نخی مفصلات جدا جدا فاستکبر ندی تکبر کرلو وکانو قوما مجرمین او دی والقوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز وهرکل چی واقع شلو پدی باندی عذاب قالو ندی اویل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ادو لنا ربک دعاو کا زمونگ دا پارد اخپل رب نبیما احید اندک لگا سنگ چی وعده کنستا سرا لئن کشفت ان الرجز کچری لرکو تا زمونگ نا عذاب لنؤمنن لکنو مونگ بیقین وکو ابتا بانی ایمان براڑو پتا ولنرسلن معاک بنی اسرائیل او خامخا و بلیگو مونگ ساسر بنی اسرائیل فلما پس هر کله کشفنا چې لرې کړو مونږ عنهم لدوی نه الرجز عذاب الی اجل تر موده
پورې هم بالغوه چې دی د هغې ته رسیبه اذا هم ینکثون نو دوی دغه وخت خپله وعده ماته کړله فانتقمنا بیا مونږه انتقام واخیستلو منهم د دوی نه فاغرقناهم بیا مونږ دوی ډوب کړل فی الیم په دریاب کې بانهم کذبوا بآیاتنا په دې وجه چې دوی درو ګڼل زمونږ آیاتونه وکانو عنها غافلین او دوی ول د هغې نه بې خبره